زید رضی الله تعالی عنہ د مور سره تللی و او د مور نه دی غلو پټ کو او په بازار کې خرڅ کو. د خدیجې رضی الله تعالی عنہ ورواره و په 400 درهمه باندې چې دی واغسته او بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ورکوي دا والا د بستا خدمت. په دغه موقع چې کله د خدیجه رضی الله تعالی عنها نکاح د رسول الله سره وشوله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها زید رضی الله تعالی عنہ رسول الله ته هبه کوي دا ستاسو غلام دی چې د ستاسو خدمت کوي. او هغه طرف ته چونکې دی خو غلام نو د آزاد سړی و د پلار حارثه د زید په غم کې هغه اوږده کیسه ده چې څومره په تکلیف کې و. کله به زید به ودلي که نه زید به ډوډۍ خوړلي که نه او باران کله به نور ته کتل او کله به سپوږمۍ ته کتل چې زید به نن کم ځای وي او چېرته به وي ډېر. او لکن د بچو غم خو ډېر انسان جړی بیا چې روغ شي یو بچی وفات شي نو د پلار زړه په ارام شي وي یاره بس وفات شه د الله د طرف نه وه او خف مې که په دې ډېري کې قبر کې دی خو چې دا ژوندی جاړه روغ شي او پته هم نه لګي د مور او پلار دپاره ډېر غم وي چېره کم ځای به وي ژوندی به وي او که به مړ وي. زید رضی الله تعالی عنہ د رسول الله په خدمت کې دی او بیا داسې انسان الله مې لو کړی دی چې هغه خو د دواړو جانو سردار دی هغه سره به څوک خفه کېږي خو هغه طرف ته پلار انتهایي پریشانه دی. د حج دپاره څه خلک راغلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زید رضی الله تعالی عنہ ولیدو چې واپس لاړه پلار ته یې ولوي وایي زه خو دې هلته کې دی د رسول الله سره دی ته ورپسې خفه یې نو پلار هلته کې لاړه رسول الله مبارک ته وایي چې ګوره دا غلام نه دی دا زما زوی دی دا غلام نه دی دا زما زوی دی او لهذا زه ده پسې راغلی یم او تا ته یو جرګه کوم چې دی ما سره پرېږده چې خپل کلي وطن ته اوس بل طرف ته د رسول الله اخلاقو ته وګورو هغه مینې ته وګورو چې هغه د صحابو سره د کشرانو سره د امزولو سره کومه مینه وه کوم محبت و. نو زید رضی الله تعالی عنہ ته وایي تا ته اختیار دی ته ځه هغه وایي نه زه نه ځم پلار ته وایي ته ځه ما نه ستا نه بهترین پلار هغه ماله خدای را کړی دی پلار یې رخصت کوي زه نه ځم. نو زید رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک سره پاتې شو او د رسول الله مبارک خدمت یې کو تر دې چې دی لویېده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته پلار ویلي ته زما بچی خلکو به ورته وي وایي دا د محمد صلی الله علیه وسلم زوی دی زید ابن محمد او دی په دې خوشحاله زه په دې خوشحاله یم چې ما ته خلک دا وایي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام والا نکاح وکړله پیغمبر علیه السلام ولا نکاح وکړله د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره د نکاح خطبه یې وه چې دی نو خطبه یې ولېږله او علن کې دی خو بیا آزاد شوی خو څه وخت کې غلام پاتې شوی و نو دی او ورور یې دواړو لږه ناراضګي اختیار کړله چې لکه موږ قریش خاندان یو او موږ د سره څنګه د غلام سړي سره څنګه نکاح وکړو. الله په دې آیاتونه نازل کړل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. د مؤمن سړي او د مؤمن ښځې په شان دا د دوی دپاره مناسب نه دي چې د الله او د الله رسول سره فیصله وکړي حالان کې فیصله به د الله رسول چې کوي د دوی په حق کې به بهتر وي. نکاح وشوله د زید رضی الله تعالی عنہ د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره او اتفاقی کار د چا کور خراب شي او د چا خراب شي د چا طبیعت یو شانتي وي د چا طبیعت بل شانتي وي او څه چې الله کوي هغه الله لیکلي وي موږ تاسو ته پته نه لګي چې مخکې به څه کېږي. نو نکاح وشوله خو د دواړو موافقت صحیح رانغی موافقت یې رانغی. نو زید رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله ته شکایت وکړه زه دا ښځه پرېږدم. پیغمبر علیه السلام ورته ویل نه داسې مه کوه ولې که ته دا پرېږدې ما خو ستا ډېر سفارش کړی دی تا ته وایي نه درکوله بلکې ما ته یې راکړې ده نو د ما دپاره به دا لږ ښه خبره نه وي نو دا مه کوه. او بیا زید رضی الله تعالی عنہ ولګېده او زینب رضی الله تعالی عنها ته څه وکړه طلاق ورکړه. چې طلاق یې ورکړل حالانکې دا خبره رسول الله په زړه کې چاته ویلې نه وه په زړه کې دا خبره الله قرآن کې وایي والله مبديه ان تخشى ستا زړه کې کومه خبره وه ته یېرېدې
زړه کې دا خبره وه چې دی طلاق نه ورکوي او که چېرې ورکړل نو زه به ورسره نکاح وکړمه چې هغه یې دا زړه په ارام شي. نو چې کله یې طلاق ورکړل نو د جاهلیت رسم و الله تعالی څه کول د دې په ذریعې سره یو رسم ختمول غوښتل. د جاهلیت یو رسم دا و چې چا به پردي ماشوم ته زوی وویل نو بس بیا به دا د ده لپاره زوی و، د ده ښځه به د ده انګور وه. اولا چې قرآن او شریعت موږ او تاسو ته دا وایي دا رسم چونکې مخکې نه و نو الله تعالی ختمول په دې ذریعې سره چې دا رسم ختم شي چې دا پخلي بللې یا د چا زوی نه وي او پردی ماشوم چاله ورکړي وي دا ستا زوی دی او دا زما زوی دی او دا زما لور ده، نو قرآن وایي چې دا ستا زوی او دا ستا لور نه دي. د ده ښځه ستا انګور نه ده، دا پردی ده. او اکثر خلک کوي داسې پردی ماشوم راولي وایي دا زما زوی دی، نو دا پخلي خو زوی کېږي نه که نه. شریعت د دې نه منع فرمایلې ده. نو قرآن کې الله وایي ادعوهم لآبائهم، دای ته چې تاسو کله اواز کوئ نو د خپلو پلارانو نوم ورته اخلئ، خپلو پلارانو نوم ورته اخلئ، د بل چا خپل نوم ورته مه اخلئ چې دا زما زوی دی. او که چېرې تاسو ته پلار نه معلومه نو فاخوانکم فی الدین، دا ستاسو په دین کې وروڼه دي، بس نوم ورته اخلئ. نو الله د جاهلیت دا رسم چې چا به پخلي بللې پردی ماشوم به یې ځان له لوی کو او هغه ته به یې چا زوی ووایي او بیا به یې هغه له په میراث کې حصه هم ورکوله او د هغه ښځه به د ده انګور وه، نو دا رسم یې ختمه و. نو رسم یې ختمه و. نو چې کله زید رضی الله تعالی عنه طلاق ورکړل نو پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم ورته څه وکړل، ورپسې عدت هر څه تېر شو نو نکاح خطبه یې ولېږله او د زینب رضی الله تعالی عنها سره څه وکړل، نکاح وکړل. مشرکینو هغه پروپاګاندا جوړ کړی وګوره کنه پیغمبر ته دی چې د پیغمبر یو د انګور سره نکاح وکړه. الله آیاتونه نازل کړل ورپسې دا خبره چا کړې ده. هغه پردی ماشوم زید خو د رسول الله زوی نو، زید خو د حارثه زوی دی او مخکې حکم جاری کړ چې آینده لپاره چا چې پخلي بللي چا هم څوک بللی دی او دا زما زوی دی دا زوی نه دی بلکې دته د خپل پلار نوم اخلي. دته څه کوئ د خپل پلارانو نومونه ورته اخلئ او که چېرې د پلارانو نومونه درته نه یاد نو دا ستاسو وروڼه دي خو دا ستاسو زامن نه دي. نو رسم یې رسول الله